راولو هغه د دې الفاظ وضاحت وکړو چې تاسو خپل کې ملاويږي نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لفظ سلامی متعارف اور دا یاد ساتي السلام دا د الله رب العزت د اسماء الحسنا کې دی هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ندی کې دا سلام لفظ د الله رب العزت صفاتین دی سلامتی ورکول ولا الله رب العزت دی امت سره دومره مینه د مسلمانانو سره هغه خپل نوم راواغسلو مونږ ته راغلو چې تاسو کله خپل کې یو بل سره ملاقات کوي نه زمانو ماخلي السلام علیکم سلامتیا د وی پتا باندې اور علماء لیکلي چې السلام علیکم چې کله ته مجلس ته لاړ شي او چې کله سلام واچي که هغه خلک چرته د الله رب العزت ذات نه غافل وي نه السلام علیکم د ستاسو سلام سره هغه غفلت پکار دي چې ختم شي ولې چې الله نوم ورته واخستل اور السلام علیکم معنا څه ده الله رقیب علیکم الله رب العزت تاسو نگران وګرځي تاسو محافظ دی وګرځي دې معنا ده نه یوه معنا دا شو السلام علیکم سلامتیا دوی پتا سو باندې یا السلام علیکم الله رقیب علیکم الله پاک دستا نگبان وګرځي الله پاک دستا حفاظت وکړي دا ډوړې معنی دي نه د الله رب العزت هغه خپل نوم غمو ته به تورې دعا ملو شو اور دا السلام علیکم دا یو بل مسلمان ته عزت هم ورکول دي السلام علیکم دا ذکر هم دي ثواب درته ملويږي علماء لیکلي ذکر په دوه قسمه باندې دي یو ذکر بالاراده سړی اراده وکړي چې ذکر کوم تسبیح راخصي یا په کوته باندې الله الله یا سبحان الله یا الله اکبر یا الحمدلله یا استغفر الله دې ته ویل کېږي ذکر بالاراده اور یو ذکر هغه قسم دی چې موږ تاسو اراده نه کوو خو ذکر جوړیږي موږ تاسو اجر ملويږي لکه یو سړی نوم دی احسان الله تور دی چې اے احسان الله نه د الله نوم دوا غسل په دې د اجر ملويږي حالانکه ستا اراده د ذکر نه و نو یو سړی کچري السلام علیکم په دینیت باندې وي چې د بل مسلمان ته دعا کوم نه اجر دی باندې ذکر شو اور کا د ذکر اراده نه وي بیا بل ته وي چې السلام علیکم بیا ورته اجر ملوي سمرا خپلی خبره ده نه دا سلام د ذکر هم دعا هم ده د بل مسلمان تکریم هم دی بل مسلمان سره د محبت اظهار هم دی اور السلام علیکم کی غټه خبره دا پرته ده چې ای زما مسلمان رورا زب ته تکلیف نه رسوم دیو جنا ابن عربی رحمت الله علیه او فرمایلو ما تدری السلام ای خلق ته ثبت شته چې سلام ستوي انت امن مني تمنه په امن کې شتا ته زسنوي نه چې ته چاته سلام کوي اصل کې ته دا وې چې ته مانه په امن کې ته بس نقصان نه ملويږي اوس کده السلام علیکم ویل نه پس ورته نقصان رسې نه دا ظلم کوي اسی ظلم دی په سلام نه پس تکلیف رسول دا ډیر ظلم دی چې یو تر نو ته دعا کوي چې ته مانه په امن کې هیڅ درته نه بیا باندې حمله وکړي انت امن مني ته بس مانه محفوظي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کامل مؤمن هغه دی چې د غي د جبې لاس نه بل مسلمان محفوظ پاتې شي اوس السلام علیکم ته چاته وای دا سوچ وکړي چې زه کامل مؤمن یم او کنه زه سلام کوم بیا نقصان رسوم زه سلام کوم بیا غیبت کوم زه سلام کوم بیا چغل خوري کوم زه ورته سلام کوم بیا ظلم کوم ندی مطلب خدا شو چې په خله وای یوس او کوي بل څه یو روایت کې راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې ناست یو صحابي راغلو ودی السلام علیکا یا رسول الله بس صرف دا ویلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلو وعلیکم السلام ورحمت الله لکه ساده پس یو بل سره راغلو صحابي راغلو السلام کو السلام علیکا یا رسول الله ورحمت الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جواب کې فرمایلو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هغه مجلس کې کېناستو دریم سره راغلو هغه ویل چې السلام علیکا یا رسول الله ورحمت الله وبرکاته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جواب کې فرمایلو وعلیک اچھا لک ساتیر شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی فرمایلو یا رسول الله اول سړي سلام کو السلام علیکا تا ورته ویلو وعلیکم السلام ورحمت الله دوه ټکی د زیات او چې دی بل درته ویل چې السلام علیکم ورحمت الله تا ورته جواب دی فرمایلو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او چې ما وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته صرف جواب کې دی وعلیک پکار دی ویلی دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب دی فرمایلو چې دی اول سړي سلام کو چې السلام علیکا یا رسول الله نو ورحمت الله ما د پرځه پاتې وسکه ورسره ما وی او چې د دویم صحابي ویل چې السلام علیکا یا رسول الله ورحمت الله نه ماته وبرکاتو د پرځه پاتې وسکه ما ویل چې وبرکاتو او چې کله تا ویل چې السلام علیکا یا رسول الله ورحمت الله وبرکاتو ما سره مخکې بل څه ونه ځکه درته جواب درکو وعلیک او قران هم دا وایي
واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها دا معنا چې څنګه سلام غکړي هغه رنګ جواب ته هم ورکړه کم از کم دا غلي غوي السلام علیکم تو وی وعلیکم السلام غوي چې السلام علیکم ورحمت الله تو وی وعلیکم السلام ورحمت الله او چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ تو وی چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دا او ردوها کې داخل دي خو قران دا وی فحيوا باحسن منها کدینه خ جواب ورکول شي وریګه غوي چې السلام علیکم 10 نه کانه شوي تب ورته چې وعلیکم السلام ورحمت الله 20 نه کانه شوي غوي چې السلام علیکم ورحمت الله غته 20 نه کانه شوي تو چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ته 30 نه کانه شوي هغه چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ 10 نه کانه غته شوي چې تورته جواب کوي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ 10 نه کانه تاسو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو روایت کې راغلی قد انتهى البرکه بدغه زې پرې برکت ختم شو دي سره مخ کې سموي البته یو روایت کې راغلی و مغفرته یو روایت کې سره دا مشته لکه ذخیرۃ الجنان کې شیخ سرفراز صدر سے رحمت الله علیه په دې باندې بحث کړی دی خو رحمت الله وبرکاته په دې باندې ټول اتفاق دی دا نور سره وجنته حلال وجهنم حرام ځان یو پر ګردان جوړ کړی دی او ترمذی کې روایت دی السلام قبل الكلام د خبرو مخکې سلام کول پکار دی اوس کچری دا سلام نه ته گردان جوړ کې یو منټ پدې لګي دلته یو سړی ایمرجنسي کې خبره کولی او تور ته گردان شروع کړي او مغفرت او جنت حلال جهنم حرام کور کې خیر اب سکی یو منټ هغه سره یو منټ ټیم یو منټ ته سلام تیر صحیح ده نشره درته دا وی چې دا مختصر کا مقصودی خبره ته لاړ شه ودا دعا ده ځکه السلام علیکم دا ویل کافي او باز یو نیم سړی مزاج د سوي چې سلام وکي تسنګ خپل خې کور ولا خدي بچي خدي خاندان خدي مدرسه خدا کور خدي جماعت خدي ٹھیک ده کړه به بیا ته موږ دا وایي چې بس خبره کوم مقصودی خبره څه ده نه تاسو چې کوم سړي سره کلام سلام کوي هغه مرتبه ته او مصروفیت ته ګوره که یو فارغ سړی دی ونی لاندې ناسې بابوز او سره د مچان شړي نګه د خاطر دعا او هغه سي فارغ د سکاري نشته نو چې سړی دغه دفتری دی یا سرکاري دی یا غیر سرکاري دی یا د مدرسې محتمم دی یا د مسجد امام دی یا لوی خطیب دی یا مدرس دی یا وخت سفر کې وي اب تاسو څنګه خبرې کی او چې سړی سره څومره غټه او درځي دومره دغه مسؤلیت زیاتی اوس یو مسؤلیت د وزیر اعظم دی یو د چیف اف آرمی سټاف دی یو د وزیر اعلی دی یو د گورنر دی هر خپل مسؤلیت دی مثال په تور باندې انداس یو امام دی محتمم دی مدرس دی خطیب دی خپل مسؤلیت دی نه دغه چې کوم مسؤلیت دی مغي مطابق وغه سره انداز کې وخت ورناخلي ځکه شریعت وایي چې دا سلام کې اختصار او ځکه شریعت ډیر بوج هم نه دی چولې چې دا دعا ډیره زیاته وته کړلې شي نه السلام علیکم بس دا کافی دی کم از کم دا خو سلام د شریعت مطابق وي سلام علیکم دا وګب دی سلام علیکم او بعد السلام ورګه دغه وګي ایماله وګي نوري نه پويږي چې سی وای ما یې کو